خو زه به د خپل مشر خبره وکړم چې جناب مولانا فضل الرحمن صاحب چې په دې ملک کې د جمعیت علماء اسلام د عظیم الشان ډلې چې کوم دی یو مشر دی، په هغه پسې چې کوم دی ډېر زیات کوششونه وشول. حکومت ورپسې هم ډېر کوششونه وکړل، نورو خلکو ورپسې هم کوششونه وکړل، نورو پارټو هم کوششونه وکړل، خو الحمدلله د هغه په لمن باندې د بالپن د سر د داغ په مقدار باندې هم چې کوم دی یو تور داغ پیدا نه کړی شو. داسې چې کوم دی کلاو او صفا لمنې والا پاکې لمنې والا مشر چې کوم دی الحمدلله دا زموږ د علماء کرامو مشر دی. د هغې لمن چې کوم دی دا پاکه ده، دین اسلام دپاره چې کوم دی په حقه او سچه باندې چې کوم دی دا کوشش کوي. او الحمدلله زموږ د علماء کرامو لمن چې کوم دی دا پاک او صفا ده، دا بې داغه ده. د نور خلکو لمنې چې کوم دی هغه تاسو ولیدې چې هغه په تور باندې چې کوم دی تورې دي، د نورو خلکو لمنې چې کوم دی دا داغدارې دي. او تاسو ولیدل څوک چې کوم دی په کرپشن کې جیلونو ته واچولی شول، چا باندې څه چلو شو، چا باندې څه چلو شو، هغې تفصیل کې نظم تاسو چې کوم دی په دغې خبرو باندې زموږ نه زیات پوهېږئ. خو زه به زموږ د جمعیت علماء اسلام د پاکستان د علماء کرامو یو عظیم الشان ډله ده چې د علماء کرامو په جماعت باندې مشهوره ده. او دغه ډله د اول نه تر دې وخته پورې او د دې وخت نه انشاءالله تر قیامته پورې به دا د دین اسلام دپاره هغه محنت او کوشش چې کوم دی دا په ښکلې طریقې سره کوي.